نو دې دپاره د دفتر پرانیستل ډېر یو خوشاین خبر دی او ډېر خوشاین کار دی او ډېر ښه کار دی ځکه چې دا یو ضرورت محسوسېده چې داسې یو ټکانه وي د ناستې یو ځای وي د بار نه څوک میلمه راشي شاعر ردیب راشي. شب قدر ادبي کاروان د دغه ادبي سفر یو داسې لړۍ ده چې شب قدر ادبي کاروان د شروع نه څنګه چې پرانیسته شوې ده ان شاء الله هر پروګرام دغسې ښه کوي کامیاب پروګرام کوي. د ټولو نه اول خو دوی له مبارکي ورکوم او دا دعا کوم چې الله تعالی دا پرانیسته کامیابه کړي. ځینې ملګري داسې وي چې د هغوی نه غواړي چې یاره داسې دوی مخکې لاړ شي یا دې موږ دوی سره کینو او زمونږ ځینې ملګري دې نه منې کړي دي چې تاسو مه ورځئ. دا دفتر چې جوړ شو دی ته به ډېر په اسانه باندې شیخانه صاحبان راځي او ادبي هلې ځلې به کوي او پښتو ادب به په مخه روان وي. زمونږ دا سهار صاحب دی او ډېر مشران په دغه پرانیستې پروګرام کې نه وو. موږ ډېر کمی محسوسو. موږ دې ټولو ته دعوت ورکړی دی چې تاسو به راځئ. شب قدر ته موږ ډېر د قدر په سترګه ګورو څوک چې هغې کې مخکې داسې اتلان تیر شوي دي. ځکه چې د شاعرانو نور څه دي او یو ادب یې شریک دی او ټول د پښتون قام د پښتون ژبې د ثقافت د دې په فکر کې دي. غلام حسین محب صاحب، سحر کتوزی صاحب، داغ صاحب، دیبروس قیس صاحب. دفتر په حواله خو به زه دومره ووایم چې موږ چې کله د ښکلا دفتر په قصهخانه کې جوړ کړو نو د هغې خو یو فایده موږ ته دا وشوه چې دا هر ځای نه به شاعر راته نو پته لګېده چې د ښکلا دفتر دی هغې کې به غونډه کېده او کم از کم د خپل حالت نه به د هغوی د حالت نه به موږ خبرېدو زموږ د حالت نه به هغوی خبرېدل. دلته په شب قدر کې چې څوک راشي کله د یو شاعر تپوس کوي کله د بل شاعر تپوس کوي د ده ځای کوم ځای دی د ده ځای کوم ځای دی او د بل ځای نه شاعر راشي میلمه دلته چا سره کار یا څه نور ادبي مسله وي نو دې دپاره د دفتر پرانیستل ډېر یو خوشاین خبر دی او ډېر خوشاین کار دی او ډېر ښه کار دی ځکه چې دا د شاعرانو د ناستې ځای پیدا شي. کم ځای نه چې شاعر راځي د کم ځای نه چې څه ستونزه څه مشکلات هغه ته وي که هغه ادبي وي که غیر ادبي وي نو راځي د دې دفتر سره به رابطه کوي بیا به بل شاعر سره که ملاوېږي دوی به ورته د هغه پته ورکوي. نو دا ډېر ښه په کار دی او زه دې ته ډېر په ښه نظر باندې ګورم. دا غلام محب صاحب ځای دی او شب قدر ادبي کاروان یو ډېر ښه قدم اوچت کړی. شب قدر ته موږ ډېر د قدر په سترګه ګورو څوک چې هغې کې مخکې داسې اتلان تیر شوي دي او په دې موجوده وخت کې لکه غلام حسین محب صاحب، سحر کتوزی صاحب، داغ صاحب، دیبروس قیس صاحب داسې مشران دي چې هغوی د هغوی کار او زیار واقعي چې ډېر زیات دی. شب قدر ادبي کاروان د دغه ادبي سفر یو داسې لړۍ ده چې هغوی لا خپل یو کال هم نه دی برابر کړی. خپل یو کلیزه هم نه ده نمانځلې او د هغوی د پرمختګ دا سفر دومره په تیزۍ روان دی چې هغوی د تذکرې تقریبا کار کړی دی په تذکره باندې هغه برابر ده چې دوی خپل کلیزه نمانځي نو زه یقین کوم چې دغه تذکره به دوی منظر عام ته راوستي او د هغې نه مخکې دا یو داسې کار یې وکړو د دفتر د پرانیسته لکه څنګه چې قیس صاحب ووایي چې د شاعرانو د ناستې یو ځای پیدا کړ دا یو ډېر لوی اچیومنټ دی او انشاءالله د ادب دا سفر چې کوم دی دې سره به نورم د شب قدر ادبي کاروان چې کوم مارج وجود کې راغلی دی دې سره به د دغه ټولنو ترڅنګ دا سفر نور هم تیز شي او مقصد که یو سړی په د هر چا سوچ فکر او دغه ځان لوي خو هغه زموږ مقصد چې کوم دی ادبي خدمت دی نو چې څو پورې ادبي خدمت زموږ مخې ته وي که ټولنې ګڼې وي دغه نه کوي خو هغه یو بل سره مطلب دا دی چې هغه څنګه چې ما ووایي چې الله پاک فرمایي چې تاسو په هغه رسۍ د الله باندې منګولې کلکې ولګوئ نو د دې دا مطلب شو چې هغه وخت کې هم داسې بیلتونونه او تضادونه وو ځکه خدای پاک په هغه یو رسۍ نو یو رسۍ زمونږ چې دې وخت کې د شاعرانو کوم هغه د ادب خدمت دی نو کو زمونږ ټولنې او جرګې جدا جدا وي خو زمونږ مقصد به دغه ادبي خدمتي نو زه شب قدر ادبي کاروان لا د هغوی په دومره ګړندي قدمونو
داد ورکوم او ان شاء الله د خپل طرف نه د محمدزی ادبي او اصلاحي جرګې لاړه د 400 ادبي تحریک لاړه اویلا د هر قسمه مرسته ډاډ ورکوم ان شاء الله اوی سره وګه په وګه ولاړ چې په دعا وکې د ادبي حلو زلو تعلق دی نو دا که سبا زه یو بوټی لږ د مخکې نه راوالم چې په زما په خیال 1960 نه مخکې دلته کې د شیرشاه ترخوي صاحب او د حکیم صاحب دوی د دعاوی پښتو ادبي ټولنې بنیاد کې او دغه د حکیم صاحب صدارت کې ډېر ادبي کارونه شو ډېر ادبي هلې ځلې به کېدې ډېر ښه شاعران یې پیدا کړل نو د پښتو دعاوی پښتو ادبي ټولنې دا نور د شب قدر ادبي کاروان شو یا قلم کورنۍ شو یا نور شوې دا ټولې د دعاوه پښتو ادبي ټولنې ځایلی ګڼلی شي نو د تر څو پورې چې د شب قدر ادبي کاروان د موجوده غونډې تعلق دی نو په دې مبارکي وله ورکوو د دفتر په جوړولو باندې ځکه چې د دوی د دفتر چې جوړ شو ته به ډېر په اسانه باندې شیخان صاحبان راځي او ادبي هلې ځلې به کوي او پښتو ادب به په مخ روان د ټولو نه اول خو دوی له مبارکي ورکوم او دا دعا کوم چې الله تعالی دا پرانیسته کامیابه کړي او دا یو ښه پیشخیمه وګرځي ډېره ښه خبره وشوه څنګه چې د مشرانو وي چې دا د یو رابطې ځای وي چې دا خو ما مخکې ویلي دي د دوی په غونډه کې مو د خپلې د دعاوه پښتو ادبي هره غونډه کې چې یاره مونږ خپلې غونډې به کوو خپلې ټولنې هغه خپل تشخص دی وي برقرار دی وي خو موږ له یو موټی کېدلو هم پکار دی او د دعاوی په سطح باندې یو ادبي اتحاد پکار دی چې هغې کې دا ټولنې وي او یو ورځ داسې وي چې د ټولو په مشترکه دغه باندې غونډه کېږي که نه نو دا به ډېره ښه وي ځان له ځانلي جدا سیز دی او اتفاق او اتحاد او مینه دا چې کوم دی نو ځان له سیز دی د هغې خپل یو برکت دی او دغه خو زما د مخکې نه هم دا پیغام دی چې راځئ چې یو شو او دا ټول ملګري زه دلته کې نن دغه شیر خطاب صاحب چې هغه یو ټولنې صدر دی نشته داسې بل ملګري دوه زه نه یم زه خو راځم زه خو په هر حال کې چې زه خو لکه چا سره دا دغه نه کوم نو موږ له دوی ته دا درخواست کوم چې راځئ چې یو شو د دې سکرټري صاحب سره ما خبره کړې ده طیب جان سره دوی منلې ده چې یو مشترکه او په یو نوي نوم چې هغه کې دعاوی د شب قدر نوم به هم شاملي دعاوا ادبي اتحاد شب قدر یا داسې بل نوم نو د هغې به خپله یوه مذهبي هغې کې به ټول شاعران وي ځکه چې زمونږ څه تعصب نشته یو بل سره څه په بله خبره باندې قرآني نشته ادبي دغه دی او خدمت دی هغوی هم کوي مونږ هم کوو نو چې په شریک یې کوو نو ډېره به ښه وي دلته چې نور ملګري اوس نن موجود وي د دې به مزه نور هم سیوا وه نو زما دغه خبره ده الله دې وکړي چې دا کامیابۍ طرف ته روان شي د دې دفتر مقصد ښکاره دی هر څوک په پوهیږي چې په دې شب قدر کې د پخوانه ادبي کار ډیر زیات شروع دی ډیر ښه کار شوی دی سحر صاحب دی داغ صاحب دی په خپل وخت کې خپل کارونه کړی دي خدای یو ضرورت محسوسېده چې داسې یو ټکانه وي د ناستې یو ځای وي د بار نه څوک میلمه راشي شاعر ردیب راشي نو د هغه د دمې ځای به هم وي د هغه د ادبي هغه د تبادله خیال ځای به هم وي نو موږ دغه ضرورت محسوس کو چې دلته دفتر جوړ شي د ملګري پکې ټول موږ سره کینی او راځي که د بار
موبایل باندې خپل وي د شب قدر ادبي کاروان د شورونه څنګه چې پرانیسته شوې ده ان شاء الله هر پروګرام دغه سي خکې کامیاب پروګرام کوي هم دغه د پاره زموږ کوشش ده چې بل لخنه خوشي څنګه چې د جازي مومن صاحب خبره وکړه تذکره زموږ روانه د شب قدر دغه یو تاریخي کار دی مخکې هم زموږ مشرانو حکیم شوق قدري صاحب دی او رحمت صاحب دی دغه کار کړی دی نو موږ غواړو چې دغه موشي دغه تم عملی جامه ورواغوندو بل د ټولونو د تعاون خبره ده نو موږ